اوس پکې دا نور شیان راغلو اجراګان پکې چې وزي هغوی له چاپیانې لګوي هغې نه هم ریکارډونه کوي دا قوم خدای شرموي او داسې اجړه چې اودس به دې ورته ټینګ نه شي غټې غټې سینې او بیا خلک پې تقریرونه کوي دا اجړه دی او که نه دی دا خنثی مشکل دی او که دا خنثی مشکل نه دی دا د مسلو ځای دی دا د لواطت او د زنا او بدکارۍ نه د بچ کېدو ځای دی لاندې تحقیقونه یې رستو کوه چې غسل به والا څوک ورکوي خنثی مشکل دی او که خنثی مشکل نه دی په دې خبره چې د جومات کې ورسره څه کېږي راغلل د خلقو توجه نور هم په وړو خبرو راواړول یاد وساتئ مسلمانه چې تر څو پورې تاسو په دې نوکانو کې ډوبیئ په دې ویښتانو کې ډوبیئ تاسو په دې خبرو کې ډوبیئ چې ارت به ودرېږي او که کلاو به ودرېږي او صف به داسې ټیکوي لکه پریډ چې کوي رسول الله پریټونه نه دي کړي مونځ یې کړی دی صفونه برابر کې بس دې ته برابر وایي داسې نه ده چې هلته به ورته ودرېدو دلته به ودرېدو سینې نه نه بس دا ټول ضعیف روایات دي اسلام داسې طریقه چرې نشته دا د انګریز طریقه ده پریټ تر څو پورې چې تاسو په دې کې نښتي یې تاسو نه به ملکونه بایللی کېږي افغانستان ستاسو نه دی مسلمانه چې په دې پوه وي پاکستان زمونږ نه دی مسلمانه چې په دې پوه وي پاکستان کې صرف موږ اوسیږو دا دی د امریکې دې کې هغه سړی صدر جوړیږي چې امریکا یې غواړي هغه سړی وزیر اعظم جوړیږي چې امریکا یې غواړي هغه سړی جنرل جوړیږي چې امریکا یې غواړي هغه سړی به چیف جسټس جوړیږي چې امریکا یې غواړي ولې دا پس د دې ځای کې نوکرۍ نه پس دا روان دی برطانیې او امریکې ته دا صرف قبر ته راځي دلته راځي بیا یې نه خښل پاکستان صرف قبرستان پاتې مسلمانه دا په وینو ګټلی ملک دا دې بایللی دی په څه شي دې بایللی دی ځکه چې ته صرف د مانځه مسلمان یې هغه هم درته ویلي دي چې که ته جهاد کوې او که ته ډیوټي کوې دا عبادت دی خیر دی مونځ که جمعه کې یو کوې هم خیر دی ستا ډېر سیکورټۍ والا ستا ډېر سپایان هغه 5 وخته مونځونه نه کوي صرف د جمعې مونځ کوي او بعضې خلک د جمعې هم نه کوي یو طرف ته خلق صرف منځونه کوي بل کار نه کوي بل طرف ته خلقو منځونه هم پرېښي دي مسلمانه ویښ شه ویښ قرآن راواخله چې تر څو پورې دې واپس قرآن ته روس نه دی لګولی ټول کتابونه دې د دې لاندې نه دي راوستي ټول مولیان دې حذف کړي نه دي ګوره اسلام کې د مولا نوم نشته پلانکی فرمایل دا پر اسلام کې نشته دې دین کې صرف یا د الله فرمود دی یا د رسول الله فرمود دی په دې کې نه شیخ شته نه محدث شته نه فقیه شته نه به عوامو ته د خلقو نومونه اخلي تعارف به د انسانانو نه کوي چې د خلقو مینه خپلې ښځې ته به د پردو سړو صفتونه نه کوي کني تا په ځای باندې به بل سړي سره مینه وي ته چې د الله په ځای د مخلوق صفات کوي ټوله ورځ په کور کې د بخاري او د مسلم او د ابو داود او د امام ابو حنیفه نومونه اخلي د خلقو به دقه سې مینه وي ورسره لکه نن په حنفیت خلق مړي کوي اهل حدیث په بخاری مړی کوي په الله موږ مړی نه کوو موږ په مخلوق مړی کوو نو ما خبره کوله هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه فرمودات د تمامې دنیا نه راکټ کړی شول هغه یې صرف عابد وګرځاو هغه یې صرف په جومات کې یو سړی وګرځاو هغه نه یو امام جوړ کړ هغه نه یو پیش نماز جوړ کړ هغه نه صرف د ذکر او د اذکارو منیټر جوړ کړ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې دا دین نو بیان کړي هغه معاملات هم بیان کړیو هغه معاشرات هم بیان کړیو هغه اخلاق هم بیان کړیو هغه قرآن راوړیو قرآن بنیاد یې ښیو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے خلقو د یو بل مال په باطله طریقه مه خورئ و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په تشریح کې فرمایي چې یو سړی به ډېر کړېدلی راشي نفقه به یې ګټلي تا ته پته شته د نفقې ګټل د مزدورۍ کول بال بچ ته خرچه ګټل دا فرض دي څه شی دي دا فرض دي احنافو ته واجب وایي خو واجب یې د ځان نه جوړ کړی اسلام کې واجبات نشته واجب و فرض په اسلام کې یو شی دا اسې یوه درجه ده
احناف خپل اصولي تور باندې جوړه کړې ده، منسوسي د قرآن او سنت نه ده ثابته. واجبات او فرایض یو شی دی، امت په یو شکل باندې پیش کړي. اولاد ته نفقه ګټل، بال بچ ته خرچه ګټل، د هغه تن پټول، د هغه د خېټې خیال ساتل، دا فرایض دي. څه شی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی به د دې فرضونه فارغ وي، ستړی شوی وي، ټول ورځ به مزدوري کړي. څه شی وکړه؟ فرض یې کړی دی. څه شی کړی دی؟ فرض یې کړی. دا د مانځه نه څه کمه درجه نه ده د دې. دا خو به څوک وي چې مونځ یې اسمان ته رسولی دی او دا شی یې پټ کړی دی، دا هم فرض دی. دې نه بغیر سړی بې ستره کېږي چې دا نه وي مونځ نه کېږي. زما هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ډېرو دروغو تپلو مرکز یې ګرځولی دی، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. الله په نسبت باندې قوي مؤمن، طاقتور مؤمن، دا د ضعیف مؤمن نه الله ته ډېر ګران دی. ولې؟ چا خوراک ښه وي، څښاک یې ښه وي، خو قوي به وي که نه. چې قوي وي جهاد ښه کولی شي، نهي عن المنکر ښه کولی شي. یو سړي ته چې ووایي چې زنا مه کوه، هغه ورته چې څه دی ووایي چې دی داسې ونیسي، اوچت یې ونیسي، چې ته خو یې بیا وکړه. چې په دې یو مخ یې ووایي چې داسې تاو راتاوي کې، قوي مؤمن دې ته وایي. او که ته پوکي سره الوزې او چا ته دې ووایي چې زنا مه کوه او پوکي یې درکړه ښکته کنده کې به پروت وي، نو الله پاک ته قوي مؤمن او قوي به کله وي چې خوراک څښاک روزګار یې ښیي. نو دا به کله ښیي چې ته کله مزدوري کوې، سوالونه نه کوې، خرچه دې خپله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به د دې فرضونه ستړی راغلی، عبادت یې کړی دی، بچوله یې نفقه ګټلې ده، او یوازې بچوله هم نه، پردو بچوله هم، ځکه چې نظام ربوبیت وایي څه ته؟ نظام ربوبیت وایي دې ته چې هغې کې به ته خپل هم خورې، په بل به هم خورې، ګاونډي خیال به ساتې، د مور پلار خیال به ساتې. انت و مالک لابیک څه معنا؟ چې که چېرې ستا مور پلار د مزدورۍ نه پریوتي وي، نو ستا په مال کې دومره مال ستا د مور پلار دی چې هغوی پې ژوند تېروی شي، تا نه پټولی هم شي، په زور هم د نه اخیستی شي. همدارنګې خور، ترور، ګاونډي، همسایه، پیژندګلو، لار کې ناست سړی، تا ته حاضر سړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دغه نفقه ګټلې ده، ټولو مؤمنانو دپاره یې ګټلې ده. دی په دې کې خیرات کوي، صدقه کوي، ستړی ستومان راغلی دی، او دی لاس پورته کړي الله ته، دعا غواړي، او د ده دعا نه قبلېږي. سره د دې چې فرض کوي، سره د دې چې ټول امت ته نفقه رسوي، نظام ربوبیت باندې عمل کوي، لاس یې پورته که دعا یې د چت نه بره نه خیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجه څه ده؟ مأکله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام. څکل حرام، خوړل حرام، ګټل حرام. کم ځای له چې دی تلی دی، مزدورۍ کې نوکرۍ کې یې دوکه کړې ده، فراډ یې کړی دی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الله فرمایلی دی په باطله طریقه د چا مال مخوره. قرآن او سنت یو څو الفاظ استعمال کړي دي، قرآن او سنت اصول بیانوي، جزئیات ته معلومیږي. قرآن وای، سنت وای چې تطفیف به نه کوي، دوکه به نه کوي، نجش به نه کوي، تسریه به نه کوي، خلافت به نه کوي. دا یو څو الفاظ قرآن و سنت استعمال کړي دي. دا الفاظ ټول په هر هغه سودا، په هر هغه تجارت، په هر هغه کاروبار باندې د دې اطلاق کیږي چې هغې کې غلا وي، هغې کې دوکه وي، هغې کې دوغلاپن وي، هغې کې چلبازي وي، هغې کې حقیقت پټ. کم مسلمان که چرې د پیو والا یو مال خرڅوي، بیزه ده، ګډه ده، غوا ده، میخه ده، او دی په هغې کې څه عیب پټ کي او د هغې پی زیاتې وښیي، یا یې ولستن والې ده، یا یې په دې ورځ باندې لوشلې نه ده، سینه یې د دې ډکه پرېښې ده، یا یې په بل څه حرام توب کړی دی،
یا عام طور باندې دا غوا ودرېږي نه لتې وهي خو څه عیب پکې دی او ده ورته ووایي چې دا خو 35 کیلو پی کوي خو هغه